محترمو د خاوند په ښځه باندې ډېر حقوق دي وعلیهن درجة قرآن مجید کې راغلي دي نو لهذا د خاوند دومره حق دی چې حدیث کې راغلی که سجده غیر الله ته جایز وي نو الله تعالی به حکم کړو ښځې ته چې خپل خاوند ته هغه سجده وکړه دومره لوی د خاوند حق دی په ښځه باندې دویم که دا خاوند په بدن کې وایي فرض کا دانې راختلې او دا ښځه لګیایي د خپل خاوند دغه دانې هغې نه کوم ګندګي راوتې او هغه څټي او خدمت یې کوي د دغې خاوند نو بیا هم دا ښځه چې د خپل خاوند حق نشي ادا کولی کومه ښځه چې وایي د خپل خاوند ورته اواز وکړي او دا رانشي خاوند په حکم باندې راوی بني نو دې باندې ټوله شپه لعنت ورېږي نو پکار دی چې دا ښځو له دا پکار دی چې خپل خاوندانو خیال ساتي د هغې خدمت کوي هغې ته جوابونه نه کوي او هغې چې څه ضرورت یې هغه ونه پوره کول پکار دی نو پکار دی چې موږ د خپلو خاوندانو خیال ساتو خو زنانو له دا پکار دی دویم نمبر د ښځې هم په خاوند باندې څه حقوق دي او هغه حقوقو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه واقعه ده چې یو باندې چې راغلو عمر صاحب ته یې ویې چې څنګه هغه د زنانو باره کې تپوس کو چې دا ښځې موږ ته جوابونه کوي چې ویې کتل نو د هغې د کور نه هغه د غصې او د خبرو تیزو اواز راغلو چې عمر صاحب ولې وټکول هغه راووتلو هغه باندې چې روان شو عمر صاحب مرتبې ته ورمنډه بول اوس روانې وشوې وی او ما ته خپلې مسئلې جواب میلاو شو وی ولې وی دکه شان زنانه موږ سره خپلې ښځې جګړې کوي نو موږ چې ستاسو حال ولیده چې عمر صاحب دومره ګزاره کوي خپل بیبي سره ام کلثوم رضی الله تعالی عنها سره نو موږ هم په طریقه ونه باندې هغې سره ګزاره کوو خپلو زنانو سره نو عمر صاحب ورته وی د دې ښځو کې یو پنځه صفاته داسې دي چې هغه ډېر د تعریف قابل دي یو دا چې زموږ دا بیبیانې زموږ دا ښځې چې دي دې موږ له چې دی دا کور ساتي نو د کور کې څوکیداري رالم یو کوي یو دا دویم دا چې دی موږ له روټۍ پخوي لنګریتوب خدمت راله هم دی ادا کوي دریم نمبر دی موږ له کپړې هر څه جامې او دغه څادر هر څه وینځي نو دریم نمبر د دوبیتوب کار راله هم دی کوي او څلورم نمبر دا دی چې دی زموږ د کور حفاظت کوي او صفایي کوي زموږ د کور نو که صفایي دپاره زنانه وي نه وي بیا به یې خادم ساتلو نو زموږ د کور صفایي هم دا زنانه کوي نو لهذا د خادم خدمت راله هم کوي دی دا زنانه پنځم نمبر دا یې چې موږ د دې په ذریعه باندې د ګناه نه بچو خپل حاجت د دې نه پوره کوو او د زنا او د بدکارۍ نه بد نه موږ هغه بچو د زنانو په ذریعه باندې خپلو بیبیانو په ذریعه باندې لهذا زنانه هم هغه ډېر حق دی په خپلو خاوندانو باندې الله تعالی موږ تاسو سره د عمل کولو توفیق راکړي د ښځې خاوند اتفاق سره ژوند تېرولو موږ له توفیق راکړي یو صحابي دی ابو درداء رضی الله تعالی عنه هغه راغلو او د خپلې بیبي سره چې کله واده وشو نو هغې ته یې یو دوه خبرې ویې که تا نه اوس راشي ده به تا ته د هغې خبرې جواب نه درکړم اوس به در باندې او که ما نه اوس راشي نو ته ما ته جواب او د هغې مقابل خبره نه کړي هغې دواړو ته کې هغې قانون باندې عمل وکړو بیا چېرې د هغې په خپل منځ کې بې اتفاقي جګړه ونیتي نه وه راغلې نو زنانو له پکار دی چې خپلو خاوندانو خیال